السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. نننی معلومات د صابر زموږ د اویس د پلار په باره کې ده چې د اویس نن د زین ابدین کسان ولا په جرګه باندې راغلي او د اویس پلار ته په جواب کې څه ویلي دي. مینوال ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د ساعت تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې چینل کې نوي وئ او چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وسه د ټالیک نشان وخت چې ښه یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. مینوال د اویس پلار نن د زین ابدین دلی د طرف نه جرګه ورغلې وه چې یعنې دا خو قاتلان نه دي. مینوال د زین ابدین پلار د اویس پلار ته ویلې کو چې تاسو کو چې زموږ باندې دا شک راځي او که تاسو دا پوخ یقین وي چې زین ابدین او الیاس او اسد د اویس قاتلان دي، نو باید دا پولیسو ته مه ورکوه او دا ته په خپلو لاسونو باندې په خپله قتل کړه. یعنې تا ته موږ د هر یو شي اجازت درکوو، دا ته سره یام قتل کې سیزې یې سلو به ورسره کې، خو د پولیسو نه یې کولاو که ځکه چې پولیس یې هلته کې وهي او ټکوي او د پولیسو د جیل نه راخلاصېدل د دوی نشته، ټول عمر به قیدي وي یا به یې سره یام پانسي کړي. خو مینوالو د اویس پلار ورته وویله چې زه په دې کې هېڅ هم نشم ویلی ځکه چې زه قانون په لاس کې نشم اخیستلی او ما قانون ته صرف خپل شکایت کړ چې ما زه انصاف غواړم او ما ته د انصاف میلاو شي. اوس ګورم چې قانون ما ته انصاف راکوي او که نه، خو زه اوس ووایم چې دا قاتلان تاسو رابخر کړئ او دا ما معاف کړي دي، نو زه الټه قانون ما ته لاس اچوي او ما ته وایي چې بیا تا ما ته ولې چې د اویس پلار د جرګې ورځي کینی پاسي وسه، خو د اویس پلار ته تر اوسه پورې په جواب کې غږ هم لا نه دی کړی. مینوال دا زموږ کې 250 جرګه کې ناست ټول حقیقت موږ ته هغوی بیان کړو. موږ غوښتل چې خپلو مینوالو ته شیر کړو. د دې حقیقت او دروغ احوال څه نه به الله خبر وي، خو دا د عزتمن زموږ د بل د خولې وینا وه، موږ تاسو سره شیر کړئ او زموږ د عزتمن نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب چې خوا کې ورسره د ټالیک نشان ووهه چې ښه یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.